وی خفه یم. سړی ورته وایي ولې خفه یم؟ وی اسې بې څه خفه یم، اسې بې څه خفه یم. هر سړی اسې بې څه خفه دی چې څوک درود شریف وایي که نه څوک ډېر وایي. د دې یوه فایده دا ده چې دی به اسې بې څه خوشحالي. دا اسې بې څه خفګان به د ده دی چې کوم سړی درود شریف ډېر وایي. کنې تاسو یې شروع وکئ، که تاسو یې برکات ونه لیدل ماته وایي. رزق کې بم برکتي، اولاد کې بم برکتي، کور کې بم برکتي. نو درود شریف دا د ژوند یو معمول وګرځوئ چې سړی یوه پیره په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي نو د الله د طرف نه پې 10 رحمتونه را نازل شي. د یوې پیرې د درود شریف ویلو سره ژبې په درود شریف باندې لوندې ساتئ او بیا د جمعې په ورځ ډېر وایي. دا د ملایک نبی علیه السلام ته وړي دا درود. نبی علیه السلام وایي څوک زما د قبر خواته ووایي نو زه یې واورم، او چې غیبانه یې وایي نو ملایک یې ما ته رارسوي، دا ملایک یې راوړي ما ته. او بل علما وایي چې څوک درود شریف ډېر وایي د ده به الله تله د نیکو درنۍ دی به هلته په تاوان کې نه خیږي. بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې میدان محشر کې به ما ته د ټولو نه نږدې څوک وي، ما ته به خواته څوک وي چې د چا درود شریف سیوا راوخوتو هغه به ما سره نږدې. نبي علیه السلام فرمایي لوی لوی اکابر دا وایي ژبې په درود شریف لوندې ساتئ. بس دا د بچو د خپل ژوند یو معمول وګرځوئ چې درود شریف وایي او بیا د جمعې په ورځ یې ډېر وایي. دا ملایک وړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یې پیش کوي. شوق سره د درود شریف ورد کوي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف. وی اے مسلمانانو زه تاسو ته سفارش کوم الله بالمعروف چې د بیبیانو سره ژوند په ښکلې طریقه کې نیکه بیبي او حلاله بیبي دا د دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی، ځکه وایي د دې سره ښکلی ژوند تېروئ. بل ځای رب العالمین فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهم. دا ستاسو جامه ده او تاسو د دې جامه یې. ښځه په خاوند پټئ او خاوند په ښځه پټئ، دا ستاسو جامه ده. ډېره بهترینه نکته ده. یو په جامه سړی پټي که نه، په جامه سړی پټي نو خاوند باندې ښځه پټئ او خاوند په ښځه پټي. د ده عورت بل چاته نه ښکاره کېږي. بیا دویم په جامه کې زینت دی. زینت سړی چې کپړې واغوندي څومره ښکلی شي. نو د ښځې دپاره زینت خاوند دی او د خاوند دپاره ښځه زینت دی. د ښځې چې خاوند دی د دې زینت نشته، د دې لباس نشته. او داسې دا خاوند چې بې ښځه ګرځي که نه د ده زینت نشته، د ده لباس نشته، د ده ښایست نشته دی. هسې به دې ځان خوشحالي کله څوک سپي ساتي په حجرو کې جو په دې ځان خوشحالي، څوک ښکار نه ځي جو دا ورته د خوشحالۍ او د سکون یوه ذریعه ښکاري، څوک چمنې جوړې کړي جو دی د خوشحالۍ یوه ذریعه ځان نه جوړه کړي. نه، په دې هېڅ شي کې خوشحالي نشته دی. د دنیا په سامانونو کې د ټولو نه بهترین سامان هغه نیکه بیبي ده. ځکه رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف. ښځه تاسو دپاره لباس دی او تاسو د هغې دپاره لباس یې. خبرې د ژوند د آدابو د معاشرې نه به ځان خبرو. نبی علیه السلام چې کوم فرمودات ویلي دا ډېر ژورې خبرې دي. د دواړو جهانو سردار فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه بد په مرتبه کې ناکاره مرتبه به د چی د الله په نزد به ناکاره مرتبه د قیامت په ورځ شر الناس ډېر بد حالت والا او ناکاره حالت والا به هغه د ښځې خاوند وي چې هغه د بیبي سره شپه تېره کړي او سهار هغه د شپې حال احوال خلکو ته بیانوي. د دومره ناکاره او بد سړی به په میدان محشر کې بل نه جوړی. ځکه وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن. تاسو د یو بل لباس یې لباس. نو د بیبي سره شپه تېره کړي او هغه احوال بیا څوک ملګرو ته او چاته شر الناس ډېر بد حالت به
د مرتبی په اعتبار سره د دې سړي وي چې دی د خپلې بیبي احوال خلکو ته بیان یا په طور د فخر او یا په څه خدا ټیک خبره نه ده. دین نبی کریم صلی الله علیه وسلم من بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط وی ما دومره زمانه شوی په دې دومره زمانه کې چې ما د دواړو جهادو سردار سره ایستلی ما د نبی علیہ السلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیہ السلام زما عورت نه دی. حال دا دی چې ښځې او خاوند له د یو بل عورت ته کتل جایز دی، خو بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای ما د پیغمبر عورت نه دی لیدلی او هغه زما عورت په دې دومره ژوند کې مونږ تیر شوی خو مونږ نه دی لیدلی. حیا یو ډیر لوی څیز دی په معاشره. حیا په اسلام کې یو بنیادی حیثیت لري. هر پیغمبر کې به حیا ډیره موجود وه، هر پیغمبر به ډیر حیا ناک و، ډیر حیا ناک. د دواړو جهادو سردار فرمایي د ښځې جنت ته تلل چې دي دا ډیر اسان. د ښځې جنت په نسبت سره نارینه ته څه دی اسان دی. ور نارینه بار کاروبار کوي، دې کې به کله جایز راځي کله به حرام راځي، د خلقو سره جګړې راځي، پوله پټې راځي، حج راځي، قضا راځي، عدالت راځي، امامت راځي. په ښځې خدا نشته، قضا نشته، امامت نشته، عدالت نشته، زمینداره نشته، دا هیڅ هم په ښځې نشته. د ښځې جنت ډیر آسان دی په نسبت سره نارینه. د دواړو جهادو سردار یو ورځ فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې وی ښځه دا یو څو کاره کوي نو د دې ښځې خوښه ده چې د جنت په کومه دروازه داخلي. المرأة اذا صلت خمسها کله چې ښځه پنځه لمونځونه کوي، فرض لمونځ په پابندۍ سره یوه زنانه. دا زه بار بار زنانو ته وایم زنانو په کولو غوږونه یې واورئ چې په فرض لمونځ کې د چا سره هم سمجوته مه کوئ. بیا دې نه خاوند خلاصولی شي هېڅوک د خاوند د حق نه د فرض لمونځ ړومبې بس کلیر خبره ده چې میدان محشر کې ښځه ودرېږي ړومبې تپوس په عن صلاتها د خاوند حق به وروسته وي، ړومبې تپوس په د فرض لمانځه کې. بعضې ښځه به د خاوند ډېر خدمت کوي، ډېره د خدمت کې اول نمبر یې خو فرض لمونځ نه کوي، دا ناکام. اخرت کې به خالي لاسونه ولاړ. نو المرأة اذا صلت خمسها چې کله دا پنځه لمونځونه کوي فرض او لمونځ چې کوئ نو په خپل ټیم او په اول وخت کې کوئ چې اذان واورئ د لمانځه تیارې ټول کارونه وروستو کوه. خاوند به وایي خو خاوند ته وایي ستا حق منمه خو ړومبې تپوس په زمانه د فرض لمونځ کېږي او ستا د حق تپوس په دویم نمبر. دا فرض لمونځ کومه بیا ستا حق ما باندې دی، د هر څه نه به ستا حق مخکې خو د فرض لمونځ نه به ستا حق مخکې نه وي. دا د یو شهنشاه د طرف نه ماته اعلان وشو الله اکبر. هله به یو ورځ تپوس کېږي چې پنځه ټیمه اذان به دې اورېده، پنځه ټیمه به اذان کېده، دا چاته کېدو تا پې عمل کړی دی. نو کومه ښځه چې پنځه لمونځونه کوي فرض وصامت شهرها او د میاشتې د رمضان روجې نیسي، پنځه فرض لمونځونه کوي او په کال کې یوه میاشت روجې. ورې د شپې تهجد نه کوي، نفلي روجې نه نیسي، صدقې نه ورکوي، فرض لمونځونه کوي او د میاشتې د رمضان پنځه دا یوه میاشت روجې نیسي. واحسنت فرجها او د خپل عزت حفاظت کوي، خپل وجود چاته نه ښکاره کوي. واحسنت فرجها د خپل وجود شرمګاه د دې حفاظت کوي. واطاعت بعلها او د خاوند خبره مني. څو کاله شول؟ څلور. پنځه لمونځونه کوي، د میاشتې د رمضان روجې نیسي، د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند خبره مني. زه نه وایم زه نه وایم دا د ټولې دنیا یو رښتینی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت. دا ښځه دې داخله شي چې د جنت په کومه دروازه داخلیږي دا دې داخله شي، بس دا دې داخله شي. د دې مطلب څه دی چې په کومه داخلیږي نو داخله دې شي.
د دې مطلب دا دی چې د دې ښځې جنت ته داخلېدل یقیني دي، یقیني چې کومه ښځه دا څلور کاره کوي دا به جنت ته الله داخلي، دا به الله جنت ته داخلي چې کومه ښځه دا څلور کاره کوي. د ښځو جنت اسان دی په نسبت سره نارینهو ته، دا اسان دی. خو یوه خبره ګورې یاد ساتئ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې شیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او ګپ هم رښتیا دي. د دې به ګپ نه لګوئ خان. درې شیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي. ګورئ په دې کې به ټوکې نه کوي. یو هغې کې الطلاق و طلاق، طلاق سره به ټوکې نه کوي خان. طلاق که دی پریشیا ورکو نو طلاق دی، که په ګپ کې دی طلاق ورکو نو طلاق. دې ته به نه ورنږدې کېږي. بل پکې النکاح یو نکاح، په نکاح کې ټوکې نه ښه چې ایجاب او قبول وشو، ګواهان ناست، بس کیسه ختمه شوې ده. ته وایې ما ګپ لګولی، بس دا د ګپ شی دی نه ښه. دا یو والرجعت، یو رجعت. نو دا درې شیزونه چې دي د دې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي. بیا به نه وایي چې وي طلاق مې ورکړی دی، زه غوسه وم. خلک خو په رضایۍ په حالت کې څوک طلاق ورکوي چې خو ښکلی خوشحاله ناست یو، بیبي ته به وایي چې راشه زه تاله طلاق درکوم، خو دا غوسه نو ځکه طلاق ورکوي. بیا وایي زه نشې حالت کې وم. وایي څه نشه ده چېرته چرس مرس څښلي؟ خو علما وایي زجرن طلاق واقع کوي. ده دا نشه ولې کوي؟ دا خو لا بل جرم کوي، دا خو لا بل جرم کوي. نو دې کې به ګپ نه لګوئ. نن معاشره کې د طلاقو لږه هوا الوتې ده، هر سړي په خوله طلاق پراته دي، بس معمولی خبره او طلاق. د دواړو جهادو سردار فرمایي چې کمې ښځې د خاوند نه بغیر د عذر نه د طلاقو مطالبه کوي. بعضې ښځه اسې عادت وي، ماله طلاق راکړه، ماله طلاق راکړه. نبی علیه السلام فرمایي چې کمې ښځې د خاوند نه د طلاق مطالبه کوله بغیر د عذر نه، نبی علیه السلام فرمایي په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام، بوی به پې نه لګي چې دا د خاوند نه د طلاق مطالبې کوي بغیر د عذر. ته خبرې ابغض الحلال، ابغض المباحات چې کوم شیزونه حلال دي په هغې کې د الله په نزد د ټولو نه مقبوض څیز چې دی الطلاق. خبرې طلاق په وجه خو خاندانونه پرې کېږي، طلاق په وجه خو رشتې کټ کېږي، د طلاق په وجه خو په معاشره کې دنیا اختلافونه پیدا کېږي. نو بغیر د عذر نه چې ښځه د خاوند نه د طلاق مطالبه کوي، نبی علیه السلام فرمایي په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پې نه لګي چې دا د خاوند نه بغیر د عذر نه د طلاق مطالبه. دا ډیر یو ښکلی ژوند دی، یو ښکلی کور دی، حلاله نکاح او حلاله بیبي. دې منځ کې دا خبرې مه کوه. د دواړو جهادو سردار صحابه کرامو ته وفرمیل وی اکمل المؤمنین ایمانا. کامل مؤمن درته وښیم، کامل مؤمن به څنګه پېژنې چې د دې سړي ایمان کامل دی، د دې پته به څنګه لګي؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، چې د چا اخلاق ښایسته و دا کامل مؤمن دی، دا کامل مؤمن چې د چا اخلاق ښایسته. اوی وخیارکم خیارکم لنسائهم، تاسو ټولو کې وي تاسو ته غوره کس وښیم، غوره کس درته وښیم وی او وی تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښه دی. دا په ټولو کې غوره دی. ګاونډي سره ښه دی، ښه لارې کوڅې جوړې ښه دی، فلاحي کارونه کوي، خو د بیبي سره ښه نه دی. نبی علیه السلام وایي دا ښه نه دی، ښه هغه دی خیارکم لنسائهم چې د خپلو بیبیانو سره ښه. وایي زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلې بیبي سره ښه یم، زه د بیبیانو سره ښه یم. یا په تاسو ټولو کې نبی علیه السلام فرمایي زه غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم، ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره. د دواړو جهانو سردار فرمایي ثلاثة لا تقبل لهم صلاة، درې کسان داسې دي چې د دې عبادت نه قبلېږي، عبادت هم نه قبلېږي، منځ یې نه قبلېږي،
او نیکی په بره نه خیږي. 3 کسان چې د هغې مونځ هم نه قبلېږي او عبادت یې په بره نه خیږي. وی کم 3 کسان؟ العبد العابق، یو هغه غلام چې د خپل مالک نه تښتېدلی، بګوړه غلام. اوس خو غلامان نشته که نه، خو په مالک په غلام باندې د مالک ډېر حق ښه. یو عبد عابق هغه غلام چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلی دی، څو پورې دی واپس شوی نه دی، د ده مونځ الله نه قبلي او د ده نیکۍ په بره نه خیږي. دویم د دواړو جهادو سردار وفرمایي، دویم هغه ښځه چې د هغې نه خاوند هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خپی، مونځ الله نه قبلي او نیکۍ په بره نه خیږي. بس چې خاوند ترې نه ناراض خفه دی، د دې ښځې مونځ نه قبلېږي او نیکۍ بره نه خیږي. او دریم یو سړی نشو کې د نشې په حالت کې که دې مونځونه کوي د الله نه قبلي، نیکۍ په بره نه خیږي چې څو دې په هوش کې نه دی راغلی. د دې 3 کسانو مونځ الله نه قبلوي او نیکۍ په بره باندې نه خیږي. بعضې ګناهونه یې مونږ ته یې پته نه وي، معاشره کې مونږ په هغې کې مبتلا یو، خو مونږ ته یې پته نه. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي، د الله حبیب ما ته د ښځې حق وښیه، د ښځې حق څه دی، په خاوند باندې د ښځې حق څه دی؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي ډېر ښکلی اسان حق یې بیان، وی چې په خپله څه خوري نو هغه پرې خوروه، چې په خپله په هوټلو کې ډوډۍ خوري، کور تش ساګ راوړي او ټیپرو ته دې کار ویلي، نو دا د ښځو حق ضایع شو. په خپله بار په هوټل کې خوري، غوښې خوري او کور ته ساګ او ټیپر راوړي، د ښځې حق دې ضایع کړو چې څه خوري هغه به په ښځه خوری. ټیک ده. وی دویم حق دا دی چې څه اغوندي نو هغه په ښځه اغوندي. څه مطلب؟ چې ځان له قیمتي کپړه اغوندي نو په بیبي به هم قیمتي کپړه اغوندي، ښه د وس مطابق. چې په خپله مالدار یو ځان له ښه اعلی کپړه اغوندي نو بیبي له به هم اعلی کپړه راوړي. ښه شریعت ته مجبوره کوي نه چې غریب وي نو ته ځان له کمزوري کپړه اغوندي نو بیبي له هم کمزوري راوړه که نه. ښه خو چې په خپله څنګه کپړه اغوندي هغه به اغوندي. او وی ولا تضرب الوجه، بیبي به په مخ نه وهي، په مخ په ښځې له ګزار نه ورکوي. بعضې ظالمان چا ول سترګه توره کړي، چا په سترګه وایي دا مخ دی، مخ دا یو نور دی، یو نور په دې سره د انسان شکل بدلیږي. مړه بابا وی په مخ یې مه وهه. او څلورم حق یې دا دی چې بدې ردې ورته مه وایه، کنزل ورته مه کوه، پلار او مور وله مه یادوه. ابای سړي چې ورسره جنګ پیدا شي نو نیکه او مور او پلار، بس پلار او مور یې دا بد کړي چې دی تا له درکړې ده ځکه یې ته نن کنځې که نه. په دې کې د پلار د کنځلو څه د پلار څه ګناه ده، دې کې د مور څه ګناه ده چې ته وله پلار او مور کنځې، هغه خفه کېږي نه. او وی 5م حق یې دا دی که نه چې کله ترې خفه شي نو د کوره به بار ته نه وځي. ښه نبي علیه السلام عجیبه خبرې کړي دي چې خفه شي چې نو په کور کې ترې نه ځئ جدا کوه د ملاستې، کمرې ته ترې لاړ شه، کمره کې ترې بدل شه، برنډې ته ترې وځه، خو لکه د کوره به بار ته نه وځئ. ګورئ ښه چې کله دې ورسره خفګان راشي وهجروهن فی المضاجع، صرف د ملاستې ځای ترې جدا کوه، کور نه به بهر ته نه وځئ. ګورئ باید سړی خفه شي ډولاړ شي، 2-3 ورځې بیا موبایل بند کړي، دا خبره ټیک نه ده. چې هجرت کوي نو په کور کې به د بیبي نه کوي، ښه چې دغه دې ورسره راشي، اړیک دې ورسره راشي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع وکړه وی ښځې به نه وهئ، وی ښځې به نه وهئ. په دې کې شکایات راغلې د الله حبیبه ښځې خو وې تا وی چې مه یې وهئ نو خبره بل طرف ته لاړه، ښځې زورورې شوې چې نبي علیه السلام یې زه وهئ اجازت یې د وهلو ورکړو، چې په دې کې نور شکایات سیوا شو، په خلکو په وهلو شروع کړ. نبي علیه السلام وی دا خلک غوره نه دی، د کومو نه چې ښځې شکایت د وهلو کوي وی دا خلک غوره نه دی، دا خلک غوره نه دی. ښځه په څه وهلی شي پته درته شته؟ په کومو خبرو د ښځې د وهلو اجازت شته دی؟ یو چې دا کله مونځ نه کوي ښه نو تا ته د وهلو اجازت شته، وهلی شي. یو چې دا بغیر د اجازت نه د کور وځي ومې وهلی
شي چې منځ نه کوي فرض منځ نه کوي اجازت شته او بل دا چې د کوره بې اجازت وځي تا ته اجازت د وښلو شته دی بل چې ته ورته وایې چې ما ته ځان ډولۍ ما ته ځان سنبال که او دا ځان نه سنبالې نو د وښلو اجازت شته وښلی شي چې تا ته ځان نه ښایسته کوي خو داسې نه چې ته ورته وایې نری لوبټه په سر کوي که خو ویښته ښکاري په دې خو دا د الله نه 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 چې خاوند مطالبه د زینت وکړي چې ما ته ځان ډولۍ کا خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ځان نه ښایسته کوي اجازت شته خو صاحب د جلالین نکته دي ګورې وښل به څنګه وښلي وښلو کې به خیال کوي چېرته وینه ونه ټکېږي ګورې ځای تور نه شي هډوکې کریک نه شي ګورې دغه وښل نه دي بیا به دې کې به ګیر شي ګورې که وینه وټکېدله او هډوکې کریک را کریک شو نو بیا به دې کې نښتې ګورې خو له ګونه بدل کړي ګونه ونه بدل کړي ګونه چې د دې وښلو به څه کوي یو صحابي راغی نبي علیه السلام ته وی زما غلام کله ناکله سرکشي کوي نو زه ورته قار دړ وکړم نو دا به ټیکي لکه گزار پې وکړم وقارېږم ورته کار صحیح نه کوي نبي علیه السلام ته وی دا ټیک دی نبي علیه السلام ورته وی او قیامت کې به تله لګېدلي نو دې غلام چې ستا څومره نافرماني کړې دا به هم تلې ته وخېږي او تا چې څومره سزا ورکړي دا به هم وتللی شي نو کو تا سزا کم ورکړي نو په غلام ستا حق پاتې دی او کو تا سزا ډیره ورکړي نو تا نه به الله تپوس کوي او که نه دا به تلل شي د بیبي جرم به هم تلل شي او ستا سزا به هم تلل شي د بیبي جرم به هم تلل شي د چا په ډوډۍ کې مالګه سیوا کې او ته پرې راباندې او د زناورو په شانې وډبئ نو دا به هم وتلل شي چې په ډوډۍ کې دې مالګه سیوا شي او دا خو د خدای یو بنده تا نه لږ کارونه خطا کېږي تا نه لږ هیر کېږي نو دا به م الله وتلي او ستا د زناورو په شان ډبول به م الله تلي نو بیا به انتقام بیا به درنه انتقام الي نو معاشره کې به خپله ژوند تېرو نبی علیه السلام فرمایي وخیارکم خیارکم لنسائهم په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلو بیبیانو سره ښه کور کې د بیبي سره ښه سلوک دی ته وایي مولي صاحب د خاوند حق څومره دی د ښځې خو دغه حقونه شو خپله څه خوري هغه به پرې خورئ خپله اغوندي هغه به پرې اغوندئ په مخ به یې نه وهي بدې ردې به ورته نه وایي او د کوره به ترې نه وځي چې خفه شي په کور کې به ترې جدا کېږي خو کور نه به وځئ نه ته وایي مولي صاحب د ښځې باندې د خاوند حق څومره دی اخو نبی علیه السلام فرمایي د ښځې باندې د خاوند حق دا یو حدیث پوره دی نبی علیہ السلام فرمائی کہ زما پا شریعت کی پا دین اسلام کی سجدہ جائز وے لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ما بخزی تا حکم کرے چی خاون تا سجدہ لگا کدا جائز وے دا خاون حق دا دا خزی حق منم خود دا خاون دا حق برابر ندی وی کدا جائز وے ما بخزی طویلی چی خزد خاون تا سجدہ لگا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ما بخزی تا حکم کرے چی دا دے خاون تا سجدہ لگی کچری پا شریعت کی سجدہ دا تعظیم رواوے او بل چاہتا سجدہ کول رواوے نو ما بخزی تا حکم کرے نبی علیہ السلام فرمائی دا خاون حق دومر دیر زیاد تے پا خزبان دے خبر یہ زمونگ علاقوں کی خزم رش ار سڑے چی مرشی خلق رستو تفسیری کی کنا تذکیری کی جسی نبی علیہ السلام فرمائی ایوما امرأت ماتت چی یو خزم رش والا وزوجها عنها راضی او خاون دا اغین رازو خزم رش والا او خاون تینا رازو رستو خبری کی دلی چی دا دین خاون رضا لار نبی علیہ السلام فرمائی دخلت الجنہ دا خز سید جنت چی وفات شو دا خاون رضای دا ځان سره وړ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض کما خزه چې مړه شوله او خاون ترې نه رضا و د دواړو جهادو سردار فرمایي دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړه دا ښځه جنت ته لاړه حدیث مبارک کې راځي المرأة عورة ښځه عورت دی فاذا خرجت استشرفها الشیطان کله چې دا د کوره وځي که نه
نو شیطان د دې استفراش بغیر د ضرورت نه د ښځه د کوره نه وځي دا عورت دی عورت چې دا وځي نو شیطان یې په نظر کې والي چې په دې ښځه به اوس څوک ګیرو څوک په ګناه کې اخته کوم دا ښځې د شیطان جالونه دي النساء حبائل الشیطان په دې خلق رانیسي نو زنانه دي بغیر د عذر نه کوره دي بهر نه وځي دا شیطان جالونه دي او شیطان په خلق راټینګوي المرأة عورة ښځه چې دی دا عورت دی بغیر د ضرورت نه د ښځه د کوره نه وځي او کومه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله او خاوند پې خفه دی دا ووتله د واپسۍ پورې چې دا څومره قدمونه علي د ځمکې نه واله د اسمانه پورې دا ټول پې لعنت راځي دا په لعنت کې ډوبه روانه ده ډوبه چې کله دا د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووځي دا عورت ښځه به بغیر د خاوند د اجازت نه د کوره نه وځي او چې په ضرورت ووځي خپل کار به سمدستي کوي واپس په خپل کور ته دننه راځي ښځه د کور ملکه ښځه د کور سردار ښځه چې کور کې دننه دا په عزت باندې وي بل نبی علیه السلام فرمایي ځان په دې مسله پوه لا یخلون رجل بامرأة نبی علیه السلام فرمایي یوه سړی دې د ښځې سره یوازې نه کېږي چې دا ښځه محرم نه وي مورې نه ده خورې نه ده ورېری نه ده خورزی نه ده محرم نه ده د دو سره نکاح کیږي نو دی د دې سره یوازې کیږي نه الا کان ثالثهما الشیطان چې ښځه او نارینه جدا شي نو دریم د دې سره شیطان دلته یقیني شیطان دی بس یقیني شیطان دی نارینه سړی د کوشش کې دی د ښځې سره نه یوازې که په هر صورت کې که هر څومره زبرګ نارینه دی که عالم دی او که غیر عالم دی که دم دی او که غیر دم دی خو د ښځې سره دی نارینه نه یوازې کېږي بس غیر محرم الا کان ثالثهما الشیطان دریم ورسره شیطان نبی علیه السلام دی دیني ښځه دی پرده کوي ښځه دی نارینه سره نه جدا کوي نو صحابي تپوس وکړي یا رأیت الحم الله حبیب د لیور څخه د لیور سره یوازې کېدی شي نبی علیه السلام ورته وفرمیل الحم الموت لیور چې دی دا مرګ دی څنګه چې د مرګ نه سړی لرې تښتي داسې به ښځه د لیور نه لرې اوسېږي دا به د ده سره الحم الموت لیور وی مرګ دی مرګ دا نبی علیه السلام ویلي لکه مونږ وایو منظرې مرګ دی خو منظري له ورلېږو الاسد الموت منظرې مرګ دی داسې لیور امام الانبیا چې فرمایي که نه چې الحم الموت په دې کې به صحیح د پیغمبر خبرې د سرو زرو نقش دی او د کاڼي کرښې دي وی الحم الموت لیور مرګ دی مرګ داسې به تې دا ښځه ځان ساتي لکه د مرګ نه چې ځان ساتي داسې به تې نه لرې اوسېږي نو معاشره کې نیکه بیبي دا ډېر لوی نعمت دی د الله د طرف نه حلالې بیبیانې الله د چا نصیب کړي د الله کې شکر وباسئ بس غیر محرمو ته نظر مه کوئ غیر محرمو ته مه ګورئ حدیث مبارک کې راځي یو نظر چې اچانک د سړي ولګي دا معاف اوس ته په لاره روانې اچانک ته ګاډي نه کوږ شوې زنانه باندې دی اچانک نظر خو دویم نظر به نه ورپسې کوي د دې به الله تپوس کوي دویم نظر به نه ورپسې نبی علیه السلام صحابي را روانه وړونه بیبیانې وي نبی علیه السلام سره نبی علیه السلام ورته وي کته ګوری وي عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی اوس ښځې سړي وي زموږ ړه پاک دی ستا ړه پاک دی ستا نه زه تپوس کوم دور د نبی علیه السلام دی ښه د قرآن د نزول دور دی او عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی هغه صحابي را روان دی چې د هغه باره کې رب العالمین سوره عبس را نازل کړی داسې صحابي را روان دی ښه چې دی به راغی نبی علیه السلام به ورپاسې څادر به ورته خور وی زه تا ته هرکلی وم تا باره کې زه رب رټلی یم ما له رب زوره نه راکړي داسې صحابي دی ښه عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا د هغه په باره کې را نازل شوی هغه را روان دی دلته د نبی علیه السلام بیبیانې را روان
د مؤمنانو میندې روان او دور د قرآن د نزول دی امام الانبیاء دور دی نبی علیہ السلام ورته نظرونه ښکته کړي ولی وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی ویل الله حبیب دی خړون نه دی دی خړون نه دی نبی علیہ السلام ورته وی که دی ړوند دی نو تاسو خړندې نه تاسو خړندې نه ها موږ زنانه ته وی تصویر ته وګورو وی دی خو ما نه دی تا نه خو ته یې نه کنه ته یې نه کنه ته خو یې نه کنه کتا نه نو ته خو یې نه کنه نو دا ټیک نه ده چې زنانه د نارینه ته نظر کوي ښه که هغه په موبایل کې دی که هغه په ټي وي کې دی که هغه په تصویر کې دی ښه خو چې غیر محرم دی هغه ته ونه ګوري که عالم دی او که غیر عالم دی ښه دا فرق پکې نشته دی ښه که عالم دی او که غیر عالم دی خو چې غیر محرم دی نه به ګوري ورته ښه عبدالله ابن ام مکتوم ړوند صحابي را روان دی نبی علیہ السلام بیبیانو ته وایي نظر ښکته کوي نظر ښکته کوي تاسو خړندې نه یې که هغه تاسو نه وي نو تاسو اینه نه نو زنانو ښکلی ژوند تیر کوي د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها په لار روانې شئ د بیبي عایشې په لار روانې شئ رضی الله تعالی عنها ځان د بیبیانو سیرت ګورئ د هغې ژوند زده کوئ او د هغې په لار باندې ځئ مرګ ډېر اچانک راځي